د سړي نافرمانۍ نو الله رب العزت قرآن مجید کې 3 قسمه سزاګانې ذکر کړي دي. ته په ښځه باندې ظلم نشي کولی چې ښځه د غوا په شانتې یا د زناورو په شانتې راایساره کې او په ارض کې وې سزا ولور کې ظلم پکې، دا انتهایی عظیمه ګناه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حجة الوداع کې کله چې آخره خطبه ورکوله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وایي زه تاسو ته وصیت کومه د غلامانو سره احسان کوئ او د ښځو سره احسان کوئ، په ښځو باندې ظلمونه مه کوئ. وایي زه تاسو ته وصیت کومه چې بیا هم یوه ښځه نافرمانې د خاوند خبره نه مني، نو بیا هم الله رب العزت 3 قسمه سزاګانې ذکر کړي دي. د دې نه ته سوا ظلم نشي کولی، لیکن بعضې خلک دا انتهایی ظالمانی د نورو خلکو سبار د مرګرو سره دغه رنګې بار په معاشره کې ډېر بزرګانی ډېر ښه خلک، لیکن په کور کې د خپلې ښځې سره دا انتهایی بد اخلاقی کوي، بد سلوکي کوي، دغه رنګې دا ډېر بد کردار انساني چې دا قشنتې بار ښیي او په کور کې د خپلې بیبي سره جګړې کوي. لیکن بعضې ښځې دا انتهایی بزرګانی دا بالکل څه نه وایي، دا الله رب العزت نه دا رنګې د خپل خاندان د بدنامېدو نه هېرېږي، خاوند ته بالکل څه نه وایي، خاوند بیا هم انتهایی ظلمناک انساني. خو به هر حال چې کله ښځه خبره نه مني نو الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي لاولو ته نصیحت وکړه، نصیحت ورته وکړه، په دې نصیحت باندې ستا ښځه ټیک شوه نو خپل ژوند تېروه، که په نصیحت هم ټیک نه شوه نو الله رب العزت فرمایي واهجروهن فی المضاجع، بیا ترې کټ ځای جدا که، په یو کټ کې اوسه مه سمله، کمره ترې خپله جدا که، کټ ترې جدا که، بل ځای کې سمله چې ستا ښځې ته احساس وشي. خو په دې باندې هم ټیک نه شوه نو الله رب العزت فرمایي بیا لږ یې ووهه. داسې نه دي ویلي چې الله رب العزت سم یې ووهه، الله فرمایي لږ یې ووهه، وهلو مقدار یې لږه به وی، داسې به نه وی لکه بعضې خلک چې وهل کوي ظالمانې، داسې وهل نه دي راغلي. خو په دې تنبیه باندې ستا ښځه دا صحیح شوه، دې ستا خبره منله نو الله رب العزت فرمایي فإن اطعناکم، که چېرته دې تنبیه سره ستاسو ښځو ستاسو فرمانبرداري شروع کړه، ستاسو ښه ژوند تېروي، نو الله رب العزت فرمایي فلا تبغوا علیهن سبیلا، بیا تاسو په دې باندې لارې مه لټوئ چې ته ګوره ته بر پلاني سره ګرځېدې او ته داسې یې او ته دا کارونه کوې او ته زما خبره نه منې او ګاونډیانو که ګرځې او داسې وې او هغسې وې، دا لارې به بیا نه لټې. او که بالفرض و تقدیر ته دا لارې لټې، الله رب العزت فرمایي ان الله کان علیا کبیرا، الله فرمایي ته خو ظلم کې په دنیا کې، ته خو جابر یې په خپله ښځه باندې ظلم کې، ان الله کان علیا کبیرا، الله رب العزت بیا ډېر قوت والا ذات دی، الله مخې له به بیا ورځي، الله نه هر څه بدل به نه بیا اخلي. حدیث کې راځي تاسو سموي پیغمبر علیه الصلاة والسلام په آخري خطبه کې حجة الوداع کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل وایي زه تاسو ته وصیت کوم چې د خپلو بیبیانو سره د خپلو ښځو سره احسان کوئ، د خپلو ښځو سره ښه زندګي تېروئ. دې وجې نه چې ته کله رشته کې رشته نو رشته کې به ته داسې کس ګورې چې هغه د ښځې دپاره هغه د که ستا خورې دغه رنګې ستا لورې د دې دپاره دا کس دا سوټیبل کس دی، دا کس د دې دپاره لایق دی، نو بیا له ورکه خپله خور دی خپله لور دی دا اوسه په نکاح باندې له ورکوې. او که زناورې دغه رنګې داسې یې چې بدکرداره انساني په معاشره کې ولیدلی انساني، داسې کس له بیا خپله خور ورکول، داسې کس له بیا خپله لور ورکول، دا بیا د خپلې خور او د خپلې لور سره ظلم دی، د هغې زندګي تباه کول دي. دې وجې نه چې خپله لور دا په صحیح ځای کې ورنه کړي، خپله خور په صحیح ځای کې ورنه کړي، نو سبا له بیا پتنې کې نو د پتنو نه مخکې سوچ وکړه چې کله بالغه شي تپوس ترې وکړه، او دا سنت طریقه هم ده چې هلک نه به هم تپوس کوي چې څوک دې خوښ ده، دغه رنګې د جینۍ نه به هم تپوس کوي چې آیا دا هلک دې خوښ دی که نه، دا سنت طریقه ده. لیکن بعضې خلک دا انتهایی ظالمان ظلم کوي، بربریت کې اموخته همیشه دپاره په دې باندې د ځان بد ښکاري،
حالان کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي زه ستاسو نه ډېر زیات بهادر یم، ډېر زیات غیرت کوونکی یم، او الله رب العزت اغیر مني، الله رب العزت زما نه ډېر غیرتمند دی، زما نه ډېر غیرت والا ذات دی. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کله چې تاسو خپل زوی له ښځه کوئ، دغرنګې خپل لور چا له په نکاح باندې ورکوئ، نو تپوس ترې کوئ چې آیا دا پلانې کس له دې ورکوو دا دې خوښ دی؟ دغرنګې زوی له ښځه کې زوی نه تپوس وکړه چې آیا دا جینۍ له کوو دا دې خوښه ده، سبا له وکړي دا لانجې بیا نه راځي. دې ظلم ته تاسو وګورئ، دا به د چا لوري، دا به د چا خوري، ته په بازار کې خپله د خور د بل چا ایساره که او داسې ګزارونه ورکوه وهئ. دا انسان دی، انسان دا زناور نه دی. الله رب العزت دا انسانان پیدا کړي دي، ولقد کرمنا بني آدم، اشرف المخلوقات پیدا کړي دي. انسان ته الله یوازې اشرف المخلوقات، انسان ته نه ویلې ښځه دا انسان د دې ته الله رب العزت اشرف المخلوقات ویلی دی. دا د الله رب العزت په نسبت باندې غوره مخلوق دی، لیکن څومره ظلم او بربریت کوي، دومره ظلم او بربریت دا نه دی کول پکار. الله رب العزت په تپوس کوي.